علامہ حافظ ابن کثیر دا یو ډیر تکړه مفسر او مورخ یو ثقه انسان تیر دی. البدایه والنهایه دا یو تاریخ کتاب دی او تفسیر ابن کثیر دا یو تفسیر دی د قران کریم. یو مضبوط او مسلم شخصیت دی چې هر څوک یې مني. هغه یو حدیث روایت کړی دی، ډیر ناشنا حدیث دی. هغه مبارک فرمای وی چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل ناسته صحابه کرام اور سره ناستی او په دغه صحابه کرامو کې سیدنا ابو بکر صدیق هم رضی الله عنه وعليه السلام اهم ناسته. حضور مبارک بچ کله کله دا صحابو ته وکاتاو دا سی په توجه باندې بناستو نو بیا به ورته یو ډیره اهم خبره به ورته کړه. دا څنګه چې تاسو ناستی نو په ذهن کې مراله چې تاسو ته بیان کړو. حضور مبارک وی چې صحابو ته و فرمایل، ابو بکر صدیق فرمای، حافظ ابن کثیر دا حدیث روایت کړی چې ایز ما امتیانو چې کوم یو انسان دغه درې عملونه چې کوم زدر تخایمه نبی علیہ السلام ورته وی او زما په امت کې دغه درې عملونه زما کوم یو امتی په خپل ژوند کې وکړه، تصدیق کون کی صحابه دی، وین کا یا پخپل باندې رسول الله دی، او روایت کون کا یم هغه انسان دی چې رب می ورته صدیق ویلی دی. چا چې دا درې عملونه وکړه اجر یې څه دی؟ اجر یې دا دی واورې زما امتیانو نبی علیہ السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت دوه اجرونه دي او څومره عجیبه اجرونه دي چې په ورځ د قیامت باندې د جنت په کومه دروازه باندې بی ای شاء چې په کومه دروازه باندې داخلول غواړي د جنت داخل نشي او چې څومره حور او غلمان رب نه غواړي زما رب یې ولا ورکړي او چې د جنت په کومه دروازه باندې دی داخلېدل غواړي په هغې اتو کې نبی علیہ السلام فرمایي د لپاره به منع ممانعت نه. دا ډیر لوی پروتوکول دی، ډیر لوی عزت دی چې الہ العالمین د طرف نرته ملو شي. بس اوس صحابه کرام ویخ کې ناسته چې هغه درې به کوم وي، مونږ به کړي، مونږ به نه کړي، مونږ به کړو، مونږ به کولی شو که نه به شو کولی، څومره آسان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ارشاد یا رسول الله مبارکه ادري کوم اعمال دي. نمبر 1 حضور مبارک فرمایي چې کوم یو انسان قاتل ته عفو وکړه، د زما او دستا یو کس راوچت سو او څوک یې راله ووژی ظلمن او زما په هغې باندې وس دس خبره دی خو زه راوچت شم او ما هغې ته ووي چې الله د رضا دپاره زما بخلی. حضور مبارک فرمایي دا هغه انسان دی چې قاتل ته د الله د رضا لپاره عفو وکړه چې په کومه دروازه د جنت باندې داخلهږي رب مې ورته وفرمایي داخل شه. څومره لوی اجر یې دی. خلق وایي چې خدای پاکه د جنت په چمن کې خالی پرېږدي. نام زموږ لپاره ډېره لویه مرتبه ده، ډېره لویه، د دې لایق نه یو او بیا تعالی اجازه درکړه چې په کومه دروازه داخليږي ستا خپله خوښه، ډېره لویه خبره ده. دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دویم نمبر عمل دا دی چې تا ته یو چا قرض دی، قرض، او په هغې قرض باندې دغه انسان سره ګواه نشته. تی ملګری وي که نه درکړی یو تا حاجتو هیڅ ګواه نشته ورسره چې ګواهي وکړه او تاله پلانکي سړي پیسې درکړي دي، ګواه ورسره نشته او تاله دا کس درغی او تا ته وي چې په تا باندې زما قرض دی، ماله خپل قرض راکړه وي در سره لږې ډېرې او دی ورته ووایي چې بالکل تا په ما باندې قرض شته، منکر نشي. دا بعضې کس خو ځان سره بیا ووایي که نه چې هسې هم څوک شته ورسره نه، ګواه ورسره نشته، راشه شی شه منکر شه، ماله خواني را کړي، چاله ور کړي، کلا ور کړي، ډېرې بانې دي. خدای څه وایي بالکل تا سره ګواه نمشته، زه انکارم کولی شم، تی ثابتولی هم نشي چې ثبوت له خبر، خو تا په ما باندې پیسې شته، تا په ما باندې حق شته.
نبی علیہ السلام فرمای دا مغه انسان دی چې په ورځ د قیامت به رب ورته فرمایي چې التتا خبره منلې وا نن چې ته څه وایې زه به منم چې په کومه دروازه باندې داخليږي جنت ته داخل شو. دا ډېر لوی فضیلت دی. او دریم نمبر حضور مبارک فرمایي چې کوم یو انسان د هر منځ نه بعد د قرآن کریم مبارک یو وړوکی سورت اخلاص قل هو الله احد چې کوم یو انسان د هر منځ نه بعد لس کرتی سورت اخلاص وایي د قرآن کریم نو د ټول قرآن د تلاوت بکم شانی. حضور مبارک فرمایي نه پریدي تر دې پوري چې دا انسان په دې عمل باندې وفات شو رب للاړ قبر للاړ په ورځ د قیامت باندې بدغي انسان تم الله وایي چې په کومه دروازه د جنت باندې داخل شه چې څومره حور او غلمان غواړي الله جل جلاله طرف نه برته ملاوي. څومره وړوکی عمل. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خبره اسانه کړې ده ځکه صحابه په پرستو خلکو باندې ډیر زهریده ډیر بپز ورته فرمای یا رسول الله مبارکه هغه مجلس کې ګوت اوچته کې یو تپوس کومه کې اجازه ورته وایي چې او تپوسو کڅه خبره ورته فرمای یا رسول الله مبارکه کدا دعا عملونه چاو نکړو دا یو سورته اخلاص والے وک بیا دی خو به چې حضور مبارک نمونږه خبرې راو باسو آسان یې کړو که آسان شوي او که حضور مبارک فرمایل چې نه دا درې واړه وکا هغه ته اختیار دی الله ولا ورکړی دی کدا دعا نه کا صرف یو انسان دا یو عمل کا او روزانه یا کا او هر منځ نه بعد لس کرته بس سورت اخلاص یي او دا دعا عملونه اونکا بیا بیم دا پروتوکولی حضور مبارک ابو بکر صدیق ته او کا ته کتلی وی ورته شره خوشاله بشي حضور مبارک مې ورته فرمایي چې ابو بکر صدیق مبارکه ک ادوا وم نکاو دا یو عمل او کا بیا بیم دا عزت پورز زدا بیا بیم دای خو اوس خو وکړی کنه بس چې صرف لس کرتی صورت اخلاص د هر منځ نه بعد وایم دام هغه انسان دی چې په ورځ د قیامت ورته الله فرمایي چې په کومه دروازه داخليږي د جنت داخل شي.